معامله هغه د سود معامله ده، ربا. او دا قرآن کې والله هم ډېر په سختو الفاظو په سخت انداز باندې ذکر کړی دا، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په ډېر سخت انداز باندې داغه منع او حرمت ذکر کړی دی. قرآن کریم کې الله فرمایي که چېرې تاسو ځان بچ نه کو د سود نه، د دینه مو ځان اونساته، نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. که مو ته ځان بچ نه کو، سود مو پرې نه خو، د الله جنگ ته تیار شئ. نو چې الله د چا سره مقابله شي، نو په الله باندې په مقابله کې څوک زورور کېدی نشي، بس دی به سزا خوري او دی په مقابله کې ناکام دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ډېرو سختو الفاظو باندې د سود حرمت فرمایلی دی. یو حدیث کریمه ما ستاسو تر مخې تلاوت کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لعن الله، الله لعنت کړی دی آکل الربا، د سود په خوړونکي باندې، و موکله، د سود په خورونکي باندې. لکه څنګه چې خورونکي ګناهګار دی، نو دغسې خورونکي ګناهګار دی. دریم نبی علیہ السلام وی وکاتبه، داغی سودی معاملے دستاویز لیکن کے، معاہدہ لیکن کے، دا هم ورسرا دا اللہ دا لعنت مستحق دے. سلورم نبی علیہ السلام فرمائی وشاہدیہ، کم معاملو باندې چې دو گواهان نیولې کیږي، نو دا دو گواهانم د لعنت حقدار دي، په دوی باندې د الله لعنت دی. دا څومره لویه د خطرې خبره ده چې د الله د لعنت مستحق ګرځېدلي د دې عمل په کولو باندې. سود څه شی دی؟ نو انشاءالله هغه وروسته ذکر کوو. وړاندې خطرات چې د دې نه ځان ساتل پکار دي، سودي معاملې پیژندل پکار دي. یو بل حدیث کریمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اووه څیزونه ذکر کړي دي. اجتنبوا السبع الموبقات، د اووه هغه عملونو نه ځان وساتئ چې هغه هلاکونکي دي، انسان دینی لحاظ سره، اخلاقی لحاظ سره هلاکوي، تباه کوي. هغې کې چې شروع کړې ده اول د شرک نه، الشرک بالله، الله سره حصهدار برخیدار د هغه په ذات او صفات خاصو کې څوک جوړول. انشاءالله یو موقع یو درس په پکې د شرک د وضاحت سلسله کې هم کوو خیری. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل السحر، کوډې جادو کور، دا تبا کون کې عمل دی. نو څوک چې کوډې جادو کوي، دا د هلاکونکو عملونو نه نبی علیہ السلام دی وی دی. دریم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل د هغه نفس چې الله قتل حرام کړی دی. ها که په حق باندې قتل وشي نو خیر دی. نو د چا قتل حرام دی؟ د هر نفس قتل حرام دی. هغه مسلمان دی که کافر معاهد دی. مسلمان خو جو مسلمان دی، که په مسلمانانو په ملک یې که د کافرو. کافر معاهد هغه چاته وي چې هغې د اسلامي ملک کې اوسیږي، جزیه او ټکس ورکوي، د دوم یو معاهده ده. یا یو ملک سره معاهده ده د جنگ بندۍ د هغه، او دارنګې په ویزا او پاسپورټ څه معاهده باندې اسلامي ملک ته راغلی دی، هغه هم د دغه معاهد دی. خو چې کله دغه نه او بل درې قسمه نبی علیہ السلام وی جایز مرګ دی. نو چې کله کافر معاهد چې دی، دا هم د مسلمان په حکم کې دی. نبی علیہ السلام وی اموالهم کا اموالنا و دماؤهم کا دمائنا، مسلمانانو ملک کې به د دغې خلقو د مال ته داسې حفاظتي لکه د مسلمان مال، د هغه نفس ته به داسې حفاظتي لکه د مسلمان نفس. بعضې خلک د غیر مسلم مال چې دی هغه وایي سړي دا خو د هندوانو مال دی، دا د پلانکو مال دی، د هغې کې تمیز نه کوي د جایز او د ناجایز. دا غلطه ده. په دوکا، په ډاکا، په غلا د غیر مسلم مال اغستل هم جایز نه دي. خو چې هغه کله ملک کې اوسیږي معاهد دی، یا د هغه سره
څه عقد ذمه شوې ده. ها 3 قسمه مرګ نبی علیہ السلام وایي چې جایز دی او د هغې مرګ اختیار د معاشري عام و افرادو ته نشته چې ته به پخپله دا مرګ کوې. دا عدالت ته دی چې عدالت به د انسان وجني. هغه کم قتل دی؟ یو انسان په ناجایز قتل وکړو، قاتل به قصاصا قتلیږي که معافی ونکړو اولیاء و وارثانو. دویم شادي شده دی، زنا یې وکړه، قانون عدالت به هغه سزا ورکوي د قتل په طریقه د رجم، خو عام و افرادو د معاشري ته د اجازت نشته. ولې؟ ځکه ډېر خلک به بیا د دې بانې باندې غلط مرګونه کوي او کوي هم داسې. ډېر مرګونه خلک سړي سره نه لګي او دغسې منصوبه ورته جوړه کړي او په دې طریقه باندې ووژني او دا موږ په غلط کار باندې ووژله، حالات کې هېڅ هم نه، ډېر مرګونه داسې شوي دي. نو قانون دا اجازت د معاشري افرادو ته نه ورکوي چې ته پخپله دا کار وکړه، نه، دا به عدالت، اسلامي عدالت به دا سزا ورکوي. دریم یو انسان نعوذ بالله مرتد شو، کلمه کفر وی، د شعائر الله بیزتی وکړه، نو هغه قتلولی شي حدن، خو په دې شرط چې توبه یې ونه ویسته، د خپل جرم نه واپس نشو. که توبه وویسته د خپل هغه ګناه نه واپس شو، نو بیا دله هم سزا نشي ورکولی په دغه جرم باندې، ځکه چې دا واپس شوی دی. دې کې یو مسله عالمانو کتابونو لیکلې ده، هغه دا ده یو سړی دی د کفر عمل یې کړی دی، د شاعر الله بیزتی کړې ده او ګواهان هم شته پې باقاعده، او د باندې رپورټ وشو، انکار کوي ما نه دی کړی. اوس ګواهان هم شته او دی وایي ما نه دی کړی، دله سزا نشي ورکولی. ولې؟ وایي د ده دا انکار د دې جرم نه چې ما نه دی کړی دا توبه ده، ځکه د توبې موقع خو دته شته که نه، توبې موقع به دله ورکولی کېږي. دا انکار د ده توبه ده، په دې وجه باندې دله سزا د دې نشي ورکولی. دا فتاوا سراجیه، در مختار شامی، داسې نورو ډېرو کتابونو لیکلې ده. نو چې کله د انکار د خپل د کفر د عمل نه کوي، نو دله بیا سزا نشي ورکولی. خبره مې دا کوله په هغه هلاکوونکو عملونو کې دا هغه نفس قتل دی چې الله یې قتل حرام کړی دی. کله خلک په ناجایزه باندې بچی پیدا شي، د حرامکارۍ نه خلک یې وژني. سا چې ولګېد په بچي کې، د مور په خېټه کې وژني که باندې وژني، دا ناجایز قتل دی، ظلم دی. د بچي هېڅ ګناه نشته، ګناه چې چا کړی دی د هغه دی. دغه معصوم دی، یعنې د ده د قتل جواز نشته چې دی بیا یې وژني، د دې وجې چې چونکې سبا به تور تهمت او مسلې به ترې جوړېږي. نو دا خلک چې دا قسمه مرګونه کوي، نو دا په هغه حرام قتل کې داخل دي او دې ته نبي علیہ السلام د موبقاتو نه ویلي دي، هغه عملونه چې هغه هلاکوونکي دي. څلورم نمبر کې واکل الربا، د حدیث مې دې ټکي دپاره ویلی دی، خو دا نورې جملې پکې هره یوه خپله خپله ډېره زیاته قیمتي ده. واکل الربا، سود خوړل دا د هلاکوونکو عملونو نه دی. پنځم اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل دا د هلاکوونکو عملونو نه دی. موږ د یتیم مال کمې ته وایو؟ هر څه ته په ګاونډ کې یتیم دی او د هغه مال یې وخوړه، د یتیم پول اعلان دې کړه. موږ صرف یتیم دې ته ویلی دی. پلار مړ شي، اولاد کې څه بالغ دي څه نابالغ دي، د دې نابالغ مال د مرګ د پلار سره په دې ټول مال کې حصه راله د پلار چې راله. اوس مشر ورور صرف د ده ولی دی یا مشر دی، بل ورور دی ولی دی، معنی د ده په مال کې تصرف د ده د فایدې دپاره به کوي. او که دا مال په شریکه کې خوري، لګوي، عیاشۍ پې کوي، دا د یتیم مال خوري. او قرآن کې الله وی چې د یتیم مال چې خوري خېټې ته اور اچوي. دغسې د دغه شریک مال نه چې په هغې کې نابالغ هم دی، خلک خیراتونه کوي، اسقاطونه کوي، جماعت کې دومره دومره پلان کې جماعت یې جوړ کو، دا د پردي مال خیرات کوي.
د نابالغ رضا دې ته هیڅ اعتبار نشته چې هغوی زما خوښه ده. د یتیم مال نه به نه خیراتونه کوي، نه به اسقاطونه کوي، نه به بل شی کوي، دا به صرف په هغه لګوي او هغه له به ساتي. بالغ سړی پکې خپل مال جدا کا، اوس که په پلار پسې د خیرات کوي او که بل څه کوي او که ځان له لګوي. خو دغه شریک مال نه خلک زمونږ خلک له اکثر یا دا زامن د ځان له وګړي دا د دې سپینګیري مالو په ده پسې ولګوئ. سپینګیري مالو ځان له به په ژوند لګولی و چې د هغه سا ختل مال د بل کېدل دي. دغه یو مسله بله عالمانو دپاره د وراثت مال چې دی انشاءالله د وراثت مستقله مسله ده کوو به په موقع دې ته وایي ملک جبري. د ملک جبري مطلب دا دی چې دا قبض کول چې دا ما قبض کو زما شو دا نه غواړي. ته تی خبر هم نه ستا د پلار جایداد دی مړ شو هغه ځای کې ستا ملکیت راغی عین هغه ټیم باندې ستا ملکیت پرې ټول راغی. اوس د ملکیت راتلو نه پس یو سړی که رور قبضه کوي هغه ظلم کوي، که پردی سړی قبضه کوي هغه ظلم کوي. نو هلاکونکو عملونو کې نبی علیہ السلام وی واکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل دا د هلاکونکو عملونو نه دي. موږ ګورې د دې د سره اړو خیال هم نه ساتو. هغه شریکه کې خلک ځان له پکې ګاډي الي ځان له پکې سالي اکثر خدا چې وکړي چې هغه خرڅ کړي ځان له په خپل نوم په بل ځای والي، نو هغه یتیم پکې د سره اړو د منځه وباسي. دا ټول سراسر ظلم دی. او بل والتولی من الزحف، میدان جنگ نه تیښته کول او اخرنه په هلاکونکو عملونو کې وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هغه زنانا چې د ګناه نه ناخبره دي اړو پته ورته هم نشته چې دا ګناه دی کړی او تا په تور تهمت لګای چې فلان کې دا کړی دي فلان کې دا کړی دي. نو دا تهمت لګول په چا باندې دا د هلاکونکو عملونو نه دي. بهرحال نبی علیہ السلام و عملونه شمارلی و په وو کې یو عمل هغه اکل الربا سود خوړل دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي 1 روپۍ د سود دا د شپږ دیرش پیرې زناونه بدتر ګناه دی. شپږ دیرش پیرې زناونه 1 روپۍ د سود بدتر ګناه دی. نو موږ هغه عمل ته چا وکړو نو خو ناروا یې وکړو او که دلته کې سود خوري اړو دا شون پې نه وهي نو دې ته چا دا ونه وي چې یاره دا بلکې ګناه کول ورته ګناه ویل سړی پې د اسلام نه نه وځي، خو ګناه کول قطعي حرام او ورته حلال ویل بانی ول ځان له جوړول عذر ګناه بدتر از ګناه. دا قول د فارسی د دې دپاره دی چې ته ګناه ته حلال وای هغې دپاره دلیلونه وای دا د ګناه دپاره عذر جوړای بدتر از ګناه. د ګناه د کولو نه دا بدتر دی. ولې په عذر باندې ګناه حلالای ځان لا او استحلال المعصیت کفر، ګناه حلال ګڼل دا کفر دی. ګورې په ګناه کولو د اسلام نه نوځي چې د شرک کفر نه لاندې ګناه دی، خو د ګناه په حلالو ګڼلو باندې انسان د اسلام نه وځي. نو ډېرې زمونږ سودي معاملې دي معاشره کې خلک کوي ورته حلال وایي جایز ورته وایي، په دې جایز ویلو باندې انسان د اسلام نه وځي. زمونږ سلفو دومره احتیاط کړلی په دې مسله کې د حرام و خوراک نه په ځان بچاو کې. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی ترکنا 9 اعشار الحلال مخافت خشیت الربا، پس سلو کې لسکم سل معاملې چې د حلالو دي په ښکارو کې، خو صرف د دې شک د وجې نه موږ نه کوو چې چېرته هسې نه چې سود پکې راشي. دومره احتیاط کړی دی سلفو. عمر رضی الله عنه دا فرمایلی و د سود آیتونه رستو آخري نازل شوي دي، بلکې آخرنی قرآن چې ختم شوی دی د سود په آیت ختم شوی دی. د سوره بقره کې آخرنی آیت د سود راغلی دی قرآن کې. نو تفصیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخر کې آیتونه نازل شو، تفصیلی احکام داغي بیان نکړلې شو. خو یو قانون او فرمایل عمر رضی الله عنه دعوا الربا والربا،
ښکاره سود هم پرېږدئ، کم شي کې چې د سود شک راځي هغه هم پرېږدئ. دعوا الربا والریبا. دا تمهیدي خبره وګورئ چې دا کار ډېر ګنده دی، پلید دی، ځان ته ساتل پکار دي.